پښتون قوم ته قبایلو ته حب وطن پاکستانیانو ته ټولو ملګرو ته السلام علیکم. ما ملګریو چې کوم جدوجهد کړی و چې هغه قبایلو ته انساني بنیادي حقوق میلاو شول و آیین تکمیل پاکستان وشو او الحمدلله ما بارډر فنسنګ سپورټ کړی و او ورسره همدغه شانتې چې کوم د سنټرل ایشیا ګیټ وے روټس و د یورپ پورې ټرانسپورټ دغه ټول اهم ایشو ملک لپاره چې کوم خدمات و نوې اټو پالیسي وه دغو ټولو الحمدلله چې نن موږ ته فایدې را رسېږي او هغه فایدې په دغه شکل کې دي لکه ته وګورې چې په جانفلو کې واقع شوې وه 4 مړي شوي وو هغه په خپله کې دوسره بیډ اوبود وجلي وو خو چې زه ورغلم نو ما کمپنسیشن هم هلته واخیستو خلکو د تکلیف نه خلاص کړل او هغو د حق خبره مې په حکومت باندې ومنله بیا د هغې نه بعد بیا په جانفلو کې واقع وشوه د هغې نتیجه داسې ونه وته لکه چې څنګه هغه مخکې وه چې چا کوم فرپرست خلک هغو خلکو دا خیال و چې په دا باندې به موږ د دغه نه زیات مفاد حاصل کړو د مخکې نه به په زیات پاینټ سکورینګ وکړو همدغه شانتې په قبایلو کې چې په هر ځای کې څه خبره راشي نو ما او د ما ملګري زموږ چې کوم قبایلو مشران دي د پښتنو هغه ځان رسوي لکه ته اوس وګورې په غونډۍ کې واقع شوې وه په نني بوتل کې دا حادثه وشوه دا ورکوټي غمونه نه وو او دغه نعم البدن نشته خو د دغو چې کوم حق وو لکه په ملک کې دننه څه حادثه وشي هغو ته کم هغو سره مدد کېږي چې کمپنسیشن ورته وایي هغه ورکولی شي نو هغه موږ ته نه میلاوېدو خو زه په دې باندې د الله تعالی ډېر شکر ادا کوم چې مخکې به د موږ د غریب کومو خلکو له تلل چې موږ سره دا نقصان هم شوی دی موږ دپاره تاسو خبره وکړئ نن هغه خلک په خپله دغو غریبو خلکو لپاره د غریب کومو خلکو له تلل چې موږ سره دا نقصان هم شوی دی موږ لپاره تاسو خبره وکړئ نن هغه خلک په خپله دغو غریبو خلکو لپاره احتجاج نه هم راوځي د دغو حق هم غواړي د کوم شي نه قوم ته تکلیف وي هغه خبره هم راوچتوي چې یاره دغه وجې نه قوم ته تکلیف دی پکار دی چې دا کار نه کېږي دا هغه اصل انقلاب دی چې دغه ته ویلی شي هغه اصل ریولوشن او دا ټول ولې وشول دا صرف الله کولو د الله نه بعد د موږ سره د الله دا مدد و چې موږ خپل مفاد ته نه دي کتلي موږ خپل پوینټ سکورینګ پکې نه دی کړی نو ځکه الله تعالی د دغو ټولو خبرو ښې نتیجې راوباسي او عوامو ته یې خیر رسېږي اوس لکه زما په خپله یو سوچ دی انشاءالله تاسو ټول چې زما څومره فالو کوئ کوم زما د نظریې ملګري یئ انشاءالله تعالی ډېر ژر به ستاسو له یوه بله خوشحالي در کوم چې هغه به په نیشنل لیول باندې وي پښتنو کې به اول ځل هغه حق زه ادا کوم ستاسو او یو ایمج به ښه کېږي د ټولې خیبر پښتونخوا صوبې چې په هغه کې څومره قومونه دي د هغو چې اول ځل د نیشنل لیول خبره کم لیډرشپ وکړه انشاءالله تعالی چې هغه به د الله په مدد و الله مدد نه بعد ستاسو په ملګرتیا باندې زه کوم